بسم الله الرحمن الرحیم. د موبایل متعلق 5 نمبر مسله ده. سوال دا دی: که چیرې د موبایل پر سکرین باندې د قرآن کریم آیت ولاړ وي، یو چا د خپل موبایل پر سکرین باندې د قرآن کریم آیت درولی وي، نو د موبایل سکرین ته بغیر اوداسه لاس وروړل یعنی مسه کول دا څنګه دی؟ آیا دا جایز دی او که نه دی جایز؟ یا یو سړی په خپل موبایل کې قرآن مجید را ډاونلوډ کړی وي او د په خپل موبایل کې دا قرآن مجید خلاص کړی هم وي، یعنی د هغه آیاتونه د قرآن مجید پر سکرین باندې ښکاره کیږي، نو اوس دغه آیتو له دغه سکرین نه بغیر اوداسه لاس وروړل د دې شرعي حکم څه دی؟ آیا دا جایز دی او که نه دی جایز؟ الجواب بتوفیق الله. جواب دا دی چې کله یو سړی د خپل موبایل پر سکرین باندې د قرآن کریم آیاتونه درولي وي، یا د په خپل موبایل کې د قرآن کریم ایپ را ډاونلوډ کړی وي، یعنی مکمل قرآن کریم را ډاونلوډ کړی وي، اوس که چیرې دغه د قرآن کریم آیاتونه د موبایل پر سکرین باندې ښکاره وي، یعنی د موبایل سکرین آن وي او دغه د قرآن مجید آیاتونه ښکاره وي معلومیږي، که ته چیرې پر سکرین باندې درولی وي یا د ایپ را ډاونلوډ کړی وي د قرآن مجید غه او هغه ایپ یې خلاص کړی وي، اوس چې کم د قرآن مجید آیاتونه دي هغه د موبایل پر سکرین باندې معلومیږي، واضح وي، بالکل ښکاره وي، نو په دې صورت کې د موبایل سکرین ته بغیر اوداسه لاس وروړل دا خلاف ادب کار دی، نو په دا وجه دا ناجایز دی، ځکه چې دا دغه رقم دی لکه ته چې مخامخ قرآن مجید له لاس وروړې بغیر اوداسه، لکه څنګه چې مخامخ قرآن مجید له بغیر اوداسه لاس وروړل دا جایز نه دی، دغه رقم چې کله د موبایل پر سکرین باندې د قرآن مجید آیاتونه ښکاره وي، واضح وي او د موبایل سکرین آن هم وي، نو په دې صورت کې لاس وروړل بغیر اوداسه دا ناجایزه دی. اما که چیرې د موبایل پر سکرین باندې د قرآن کریم آیت ولاړ وي، یا دغه سړی په خپل موبایل کې قرآن مجید را ډاونلوډ کړی وي، لیکن اوس فی الحال د موبایل سکرین آف دی، بند دی، هغه چې کم آیات د موبایل پر سکرین باندې درولی و هغه اوس نه معلومیږي، نو په دې صورت کې بیا بغیر اوداسه د موبایل سکرین ته لاس وروړل دا جایز دی. یا د موبایل سکرین خو آن دی، لیکن دا سړی چې کم قرآن مجید په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړی دی دغه قرآن مجید په یو فولډر کې پروت دی، د خلاص کړی نه دی هغه فولډر، قرآن مجید دغسې بند پروت دی، د موبایل پر سکرین باندې ښکاره نه دی، واضح نه دی، نو په دې صورت کې هم د موبایل سکرین ته بغیر اوداسه لاس وروړل دا بالکل جایز دی، په دې کې هیڅ پروا نشته. د دې حکم دا رقم دی لکه یو سړی چې مخامخ قرآن مجید ته لاس وروړي، اوس مخامخ چې قرآن مجید ستا مخ ته پروت وي د هغه صفحو له د هغه تورو له بغیر اوداسه لاس وروړل دا جایز نه دی، په دې کې هیڅ جواز نشته، یعنی دا خلاف ادب کار دی، په دا وجه باندې دا ناجایزه دی. اما که چیرې قرآن مجید ستا مخ ته خلاص نه وي بلکې قرآن مجید بند پروت وي او ته په یو کپړه باندې قرآن مجید له لاس وروړې، داسې کپړه چې هغه د قرآن مجید سره لازمه نه وي، یعنی د قرآن مجید سره همیشه نه وي ورسره، یو د قرآن مجید خپل پوښ دی، د قرآن مجید پوښ ته بغیر اوداسه لاس وروړل دا هم غیر مناسبه کار دی. دغسې کپړه چې هغه د قرآن مجید سره لازمي نه وي، مثال په طور باندې پټو سلو یا بل داسې یو چادر سلو چې هغه د قرآن مجید سره لازم نه وي، همیشه نه وي ورسره پروت، نو ته د هغه په ذریعه باندې د قرآن مجید له لاس وروړې بغیر اوداسه، نو دا بیا جایز دی. نو په موبایل کې هم د قرآن مجید دغه حکم دی، که چیرې دا پر سکرین باندې ښکاره وي نو بیا دې له لاس وروړل بغیر اوداسه دا جایز نه دی. اما که ښکاره نه وي پټ وي نو بیا دغسې دی لکه په یو پټو کې چې پټ وي، بیا دې ته لاس وروړل بغیر اوداسه دا جایز دی. قرآن مجید کې 26مه سپاره سورة الواقعه آیات نمبر 180 یعنی 90 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون،
یعنی قرآن مجید ته لاس وروړل مسه کول دا جایز نه دی الا المطهرون مګر د پاکی په حالت کې. یعنی که یو سړی پاک وي په اوداسه سره وي نو هغه قرآن مجید ته لاس وروړلی شي، دا بالکل جایز دی. هم که سړی پاک نه وي خو بغیر اودسه وي یا بې غسله وي، په دواړو صورتو کې قرآن مجید ته لاس وروړل دا بالکل ناجایزه دی. لیکن په دې کې یو څه فرق شته. که چیرې یو سړی بې اودسه وي هغه قرآن مجید ته لاس نشي وروړلی، اما قرآن مجید په یاد ویلی شي چې یو صورت په یاد وایي دا جایز دی. ها که سړی بې غسله وي بیا قرآن مجید ته نه لاس وروړلی شي او نه قرآن مجید په یاد باندې ویلی شي، دا دواړه د ده لپاره ناجایزه دي. فتاوی شامی کې علامه شامی رحم الله لیکلی دی، جلد نمبر 1 صفحه نمبر 488 کې وی قرآن مجید ته لاس وروړل مسه کول بغیر اوداسه دا منع دی، د دې اجازت نشته. اگر چې دا قرآن مجید یا د قرآن مجید یو آیات یا یو سورت که پر تخته باندې لیکلی وي، ولو که پر دیوال باندې لیکلی وي، ولو که دا پر درهم باندې یعنی پر پیسو باندې لیکلی وي، یعنی د نن سبا په اصطلاح کې که پر اخبار باندې لیکلی وي یا پر بل شي باندې لیکلی وي نو دې ته لاس وروړل دا بالکل جایز نه دی. نو د موبایل هم دغسې حکم دی. او بل ځای بیا علامه شامی رحم الله لیکلی دی، هغه هم اول جلد دی صفحه نمبر 488 کې وی قرآن مجید ته لاس وروړل بغیر اوداسه دا منع دی. ها مګر که یو سړی په یو داسې کپړه باندې قرآن مجید له لاس وروړي چې هغه کپړه د قرآن مجید سره لازمه نه ده بلکې یو غیر کپړه ده. ما وختي هم درته ویلي چې یو د قرآن مجید خپل پوش راځي، د قرآن مجید په خپل پوش باندې ته قرآن مجید بغیر اوداسه نسې نیولی. اما که چیرې غیر کپړه وي، داسې کپړه چې هغه د قرآن مجید سره لازمي نه وي، نو په داسې کپړه باندې قرآن مجید بغیر اوداسه نیول امام شامی رحم الله لیکلی دی چې دا بالکل جایز دی. او صحیح خبره هم دغه ده وعلیه الفتوا، او زموږ په مذهب کې فتوا هم پر دغه قول باندې ده.